کتونکو علب خان شیرپو یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی او دا شیرپو ده. دې خلکو ته خو یو وړه نه راتلل شیرپو ته او زیم ته یو انتقامي کاروي ورسره روانه وه. نو نن د قومي وطن پارټۍ خلک راووتل او ضلعي انتظامیه ورله راله، ایس ایچ او مرزی کاشف خان ورله راغی او هغوی سره چې کوم انتقام روان و نو هغه ضلعي انتظامیې خو ومنه او د هغې په لحاظ سره چې کوم دی نو دوی له د وړو کوټه هم کېښودله او ورسره دلته کې خو بجلي د سره وینه د ګیس لوډ شیډنګ دی مسلسله. نو په دغې لحاظ سره یې ورسره واده وکړله چې ضلعي انتظامي ته به چې کوم دی دا خبره مونږ کېږدو، دغه محکمو ته به کېږدو. د دغه مظاهرې مشري چې کوم دی فضل دیان چې پخوانی تحصیل ممبر دی، ذاکر الله زیم، ابراهیم خان چې د زیم خوارو چیرمن دی او دغه شانتې لیاقت خان ناظم د ګلابات، شاهجان خان او داسې نور یو شمېر مشران چې کوم دی، جان محمد پکې زیم او باچا صاحب پکې دغه مشري کوله. دا تاسو وینئ اوس مذاکرات کامیاب شو، روډ کولو شو، خو چې دلته کې کومه مسله ده نو دا مسله چې کومه ده ډېره زیاته سنګینه ده او د وړو کوټه چې کومه ده تر اوسه دې خلکو ته نه ورکړې شوې. حسین قادر موجود دی. حسین قادر احتجاج باره کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه علب خان شیرپو صاحب. دا احتجاج چې کوم دا د اوړو د غیر منصفانه خلاف او کوم اوړو چې راځي د هغې معیار چې کوم هغه بالکل داسې لکه بوره چې ځناور هم نه خوري او د بجلی د سینجې لکه دا د قومي وطن پارټۍ د پلیټ فارم نه د موجوده حکومت چې کوم دی چې کومه خو شرابه مهنګایي ده د هغې خلاف د احتجاج او کامیابۍ سره وشو. د 400 انتظامیې چې کوم مشر راغلی و هغه دا ډاډګیرنه ورکړه چې انشاءالله په فوري توګه یعنی سبا به چې کوم د اوړو معیار و اب هم ټیک کېږي او د اوړو چې کوم مقدار دلته راتله او په هغې کې کمی و هغه کمی به هم ختم شي او 100 بیگ به په هر یونین کونسل یعنی په شیرپو او په زیم یونین کونسل به د دې اضافه کېږي. او د بجلی په مد کې هم دا ویل شي چې یاره کم په تاسو باندې ظالمانه لوډ شیډنګ دی، کم اضافي لوډ شیډنګ دی چې یعنی کم لوډ شیډنګ د دغه رول مطابق دی هغه به کېږي، خو چې کم په تاسو باندې اضافه کېږي د هغې به بالکل سبا و اپډې والا سره کینو او دغې به هم انشاءالله سدباب کوو. ورسره سینجې په مد کې هم چې یاره ډي سی صاحب سره به کینو او د ډسټرکټ 400 د سینجې چې کوم مسله ده په دې باندې هم خبرې ترې کېږي. خو دا یو ځل نه شو، داسې په هر ځای کې دا احتجاجونه شروع دي د ګرانۍ خلاف، د موجوده حکومت چې کوم اقدامات دي د هغې خلاف هېڅ اقدامات نشته. د عوام د ریلیف دپاره دوی هېڅ څه ونه کړل. دا څونه حکومتونه چې وشو په دې دونه حکومتونو کې دا واحد حکومت دی چې دوی د عوام دپاره، د قوم دپاره، د غریب ولس دپاره سوچ نه کوي، صرف دوی ځان دپاره سوچ کوي. که تاسو کتی شئ چې د دوی مخکې اساسې سوې او اوس اساسې سوې د حکومت وقت نه او د اعلی چارواکو نه زمونږ دغه مطالبه ده چې د غریب په حال د غریب الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن چې کومه مظاهره وه دا د ګرانۍ خلاف، دا د لوډ شیډنګ د بجلی خلاف، دا د ګیس خلاف، دې کې د زیم او د شیرپو مشران راوتي وو او دا ټول د قومي وطن پارټۍ مشران، تنظیمونه، ورکران ټول راغلي وو او هغوی یو برپور مظاهره وکړه او دغه اواز یې اوچت کړو چې په دې ملک کې دا کم د مهنګایۍ لهر روان دی، کومه ګراني ده، کم ناروا لوډ شیډنګ د سوی ګیس دی، د بجلی دی، د هغې په باره کې دا مظاهره وه او اسسټنټ کمشنر 400 ریوینیو هغه راغی او موږ هغه سره کامیاب مذاکرات وشو. هغه دا خبره وکړه چې 100 تروړې د نن نه شیرپو له زیات وم او د 100 تروړې د زیم له زیات وم او باقي زه ډي سي صاحب سره خبره کوم انشاءالله چې څونه نور هم کېدی شي کوټه موږ سیوا کوو او په دغه باندې په دغه امید باندې مونږ د خپل درنه ختمه کړو. دا ورته ووی کو چېرته ستاسو په خبرو کې تضاد راغی او دا خبرې برابر نه شوې او دا عوام بیا سړک ته راووت او څه مسله جوړه شوه د هغې به تاسو ذمهوار یې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان موږ تاسو ډېر زیات شکرګزار یو. اول کو هم ګیله وه چې موږ له میډیا والا رانغله خو تاسو باقي پروګرام نه ډېر ښه کوریج ورکړو.
څنګه چې تاسو ولیدا چې موږ د زیم یونین کونسل او د شیرپاو یونین کونسل عوامو د خپل حقوقو لپاره احتجاج کړو هغه د اشیاء خوردنوش په باره کې د بجلی د لوډ شیډینګ باره کې د سویګیز د لوډ شیډینګ باره کې خو پرمن احتجاج وکړو خو په زرګونو خلک پکې ولاړو تاسو وکتل په خپل او زمنګ د تنګي ایس سی بغیله راغی او دغه چې کوم مطالبه وي هغه په وخت باندې اومنلې کو چرې دوی موږ سره په دغه وعده باندې پوره نو ان شاء الله موږ هغه سره دا دغه کو تاسو دا موږ سره کوم وعده وکړو د سر ته ونر سوله د زیم او شیرپاو د خلک به بیا راوځي او د خپل حقوقو لپاره هر قسم احتجاج کوي موږ یو ځل بیا د سوشل تاسو د میډیا د الف خان او دغه سره چې کوم کیمرامین دی دغه او د نور میډیا ډیر زیات شکرګزار چې رااله د پروګرام له کوریج ورکو او د زیم خلکو او د شیرپاو خلکو تاسو سلوټ پیش کوم چې دغه سره پاسي او د خپل حقوقو आवाज وچتای ډیره مهرباني زیاته مننه موږ د سچو کاشف خان چې عمرزوی سچو دی او هغه په دې کې یو ډېر مهم رول ادا کړ نو د هغې هم شکریه ادا کوو چې دغه مذاکرات یې سرته ورسول خو حقیقت کې عوام تنګ شوي دي او چې کله عوام تنګ شي نو په جنګ شي او په صوبه کې خو موږ د کلونو داسې حکومت نه سي کوو نو نن به یې څه سي کوو ولې چې اوس خو د څو ورځو مېلمانه دي سبا نه بل سبا صاحب روان دی او کلي کې ورته ودرېږي او ښارونه ورته واچوي چې ډېره باتوري یې وکړله څلور کاله چې دی وزیر اعلی کم ګن حکومت وکړو نو دا به تاریخ لیکي تاریخ او انتقامي کاروایي چې کم دی د خلکو سره هغه وشولې دا د کالج والا رونه چې کم دی نو دا دوی هم ټوله روز چې کومه ده دغه تېره کړه ځکه چې یو خو دوی تر کرایانو مسله ده دوی ته چې کم دی نو په لاره کې ورته ګاډي نه ودرېږي دومره د خرچې روړي چې هغه ترېنه کرایانې واخلي نو دا غم د دې انتظامي سره او د دې حکومتونو سره نشته خو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې زموږ په پښتنو کې شعور راولي دوی تقریرونو پسې لاړ نه شي دوی عملي کار پسې لاړ شي او بیا خو د شیرپاو د زیم خلکه دغه شانتې کار کوي چې یاره دلته ورته یو داسې لیډر دی چې هغه تاریخ راقم کړی دی دومره کارونه یې کړي دي او د هغې باوجود چې کوم دی هغه یو سړی سیټ کوي دا حقیقت زه په شیرپاو کې ولاړ یم شیرپاو کې الحمدلله دلته 25,000 نوکرۍ ورکړي دي دی په شیرپاوالو باندې حق دی په دې یونین کونسل کې یا په زیم کې خو د هغې باوجود هم دا خلکه بېحسي کوي نو دا د دوی د خپل قام سره د خپلې علاقې سره د دې خپل ځای سره چې کوم دی نو زیاتې کوي ځکه چې بیا الیکشن را روان دی او بیا به تیارې رواني نو دا خربې یاد وساتئ دا ګراني چې کومه ده دا د دې صوبایي حکومت په ایما باندې په انتقام باندې روانه ده اوړه پټېږي غنم پټېږي دکانداران یې پټوي انتظامیه پټوي او ښار یې ناپرسان دی او د قام تپوس نه کېږي خو د سټوډنټانو مسله ډېره مهمه ده چې دوی ته په چینچیانو کې دوی نه به نیمه کرۍ اخلي کوم ځای کې ترې نیمه کرۍ اخیستل کېږي نو دې طرف ته هم توجه پکار ده او دغه احتجاج سر ته ورسېده الله دې زموږ په حال رحم وکړي